دا یو خبر استاسو په مخ کې عرض کول دي چې د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمت الله علیه منځ کې اختلاف پس شي کیو. نو اختلاف چې ده دا یاد لرئ دا په دوه قسمه دي. یو اختلاف ده په اصول د دین کې او یو اختلاف ده په فروع د دین کې. دا ائمه مجتهدین په منځ کې اختلاف په اصول د دین کې نو، داغي په منځ کې اختلاف چې او دا په فروع د دین کې او فروعي اختلاف چې ده په دې باندې دار و مدار د کفر او د اسلام نه، په دې باندې دار و مدار د حل او د حرمت نه، په دې باندې دار و مدار د جواز او د عدم جواز نه. مثلا منځ ده په دې کې ولاړه نیت چې وتړې نو تب ولاړې، نو دا ولاړه چې دا د ارکانو د صلات نه ده، دا اصول د دین دي. ځکه چې ولاړه په منځ کې دا فرض ده. اوس د نیت نه رستو ولاړه په دې کې د یو امام اختلاف نشتا چې په دې منځ کې به ولاړ نه یا به کوږې یا به ناسته یا به پروت نه، چې ته جوړې نو ته به ولاړې. په دې کې د هیڅ امام اختلاف نشته. په دې ټول ائمه مجتهدین متفق دي چې دا ولاړه چې دا فرض ده. دغه مذهب د امام ابو حنیفه هم ده، دغه مذهب د امام شافعی هم ده، دغه مذهب د امام مالک هم ده، دغه مذهب د امام حنبل هم. هر کله چې ولاړه فرض ده، اوس راشي فرع ته چې ولاړه فرض ده، نو خبره د لاسونو تړلو ده. اوس لاسونه تړل دا سنت دي. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې نیت تړلو نه بعد به لاسونه په سینه ږدي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې نیت تړلو نه بعد به لاسونه د نامه نه ښکته ږدي. د امام مالک مذهب دا دی چې لاسونه به زوړند نیسي. او سوال دا دی که یو سړی منځ کې نیت وتړلو او د زوړن لاسونه نیولي او منځ یې وکړو، منځ شوی دی که نه؟ او که یو سړی نیت وتړلو سملاستو بیا په ملاستي منځ کولو، منځ یې شوی دی.
یا یو سړی نیت تړلو هغه پسینه لاس کې خو او منځ وکړو منځ شوی دی که نه یا یو سړی د نامن لاندې لاس کې خو منځ شوی په دې کې د ائمه وجه درته ووایم او څومره خوندناکه وجه ده امام شافعی رحمت الله علیه نه تپوس شو چې ته وایې چې پسینه لاس ږدئ نو جواز یې څه دی هغه ورته وایي چې حدیث کې راغلی دی پیغمبر پسینه لاس ایښی دی او مونځ یې کړی دی حدیث په خپل ځای ټیک دی خو تاسو دنیا کې وګورئ چې د چا احترام کوئ نو پسینه لاس ږدئ ورته نو که یو انسان ته پسینه لاس ږدي او د هغه احترام کوي نو الله د دې نه زیات حق لري چې هغه ته پسینه لاس کېږدي هسې وایم چې یو خو زمونږ او ستاسو دلایل دي که نه کوتکماري ده یو د ائمه دلایل چې د انسان احترام ته کوي او پسینه ورته لاس کېږدي نو الله د دې نه زیات حق لري چې هغه ته پسینه لاس کېږدي او احترامن ورته وکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تپوس شو چې ته چې وایې چې د نامه نه لاندې لاس کېږدي تا سره څه دلیل دی او دې دلایلو ته ګوره پخوانی خلق چې وو داغي هر دلیل به داسې و چې د سړي زړه ته به یې اپیل کولو زړه ته هسې دا ټکی دې ځای کې یاد لرئ یو سړی و هغه قسم وخوړو یو دوست یو نو هغه نه جګړه ورسره وکړه چې جګړه وکړه نو دوست ته وایي چې والله لا اکلم معك حینا والله چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم حین سورځي چې تیرې شوې سړی خپېمانه شو چې دا خو زما جانی دوست دی او زه به ده سره اوس خبرې نه کوم ډېر خپېمانه شو اوس مونږ خو وایو چې څوک را سره خبرې نه کوي نو ډېر بخي د دې خلکو څه خبرې زمونږ او ستاسو به څه خبرې یا زمونږ او ستاسو زمانه کې دوستۍ کمزې دي زمونږ او ستاسو زمانه کې تعلقات کمزې دلته به یو سړی راتلو مانځله ډېره زمانه چرته دلته تقریر کې به زما خولې نه اورېدلي چې یو سړی ګاڼه کور کې اوسېږي نو دام سود دی سړی د جومات نه بندېده خو یې لا څه کوي چې په ما پسې هغه پروپیګنډې شروع کړې چې پناه په خدای تر دې پورې وویلې چې دا د 20 کالو منځونه راګرځوم چې په ده پسې مې کړي ته وګوره ګاڼه کور کې حرام دی ما پې پیسې ورکړي او دی پې وایي چې حرام دی نو عزیزانو مونږه که خیال وکړئ د نه سړي زامن یو مونږ دین تر هغې پورې منو چې کوم زورې زمونږ طبیعت نه خلاف پکې څه شی نه راغلی او که زمونږ د طبیعت نه پکې کوم شی خلاف راغی مونږ بیا دین نه منو په پاکستان کې وګورئ حکومت نه تپوس وکړه اسلام وایي بجي ډېر احترام او قدر یې کو قومي اسمبلی ممبرانو نه تپوس وکړه اسلام بالکل جی مونږ خو ډېر احترام کوو د اسلام
نو کورم په خوشي مرګ وران شه چې د قرآن او د حدیث او د دین احترام کوي. خدای اسمبلی دا پکې پاسې کوي چې د ملک قانون به قرآنی کوي. اوس ته وګوره په پاکستان کې لویه جګړه هغه په دې ده چې اسلام به په دې ملک راځي. ولې به راځي؟ د قومي اسمبلی ممبران وایي چې ځان به حلال کو، خو شریعت برانه په دې ملک کې څوک رانه وایي. وزیر اعظم وایي چې اسمبلی به ماته کم، ټول حکومت به مات کم، خو شریعت به په دې ملک کې رانه څوک رانه وایي. دا ستاسو ملک. آیا داسې خبیث ملکم د دې قابلی چې یو سړی پکې اوسي چې د کم قوم او د کم ملک د مشرانو دا حالت، نو موږ د دې قابل نه یو چې موږ سره څوک خبرې وکړي. یا زه خو په ایمان درته یم چې بدي نشي دا خلقو سره، خوښ مې نه دي، شکلونه را باندې بد لګي. چې ورځ تېرېږي نو مولانا عبدالمعبود صاحب په هغه خبره مې ایمان مضبوطېږي. مال یو مړی راته وښایه په دې هدیره کې، راویویستم او داسې هدیرې ته یې وکته، ویل مړی درته ښیم خو په دې هدیره کې داسې سړی نشته چې ویې ګورې اوړه دې خوشحال شي. ویل دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا. نو زمونږ د مرګ نه وروستو مونږ نه به غوښې غوسېږي او په قبرونو کې به ناست. مولانا لاهوري رحمت الله علیه په لاهور کې تقریر کړی او وی چې او لاهوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندورے دیکھتا ہوں. ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. او افغانی صاحب ورته ماته لګو خیا چې بوتلو په دې مخې ورته لاس راخ کو. افغانی صاحب قرآن خوړو چې هدیرې ته مې وکته، هر قبر د اور تنور او لمبې تې راوتې. زمونږ به دا حالي د مرګ نه وروسته. نو هغه پخواني خلق چې وو، هغه خلق وو، بني آدم وو، انسانانو، ای کې انسانیت وو. اوس مونږ کې انسانیت شته؟ زمونږ د هلکانو د نوجوان طبقې ته وګوره، دې کې انسانیت شته؟ دا بني آدم. زمونږ د بوډاګانو ته وګوره، الله دې د دوی سره واسطه مه پېښوه. دا لا بل قهر. هغه ورځ راته چا وی زمونږ جومات کې امام سره وی جګړه ده. په څه جګړه ده؟ دا بوډاګان وایي چې پخوا به خلقو ذکر کولو، د مانځه نه وروسته به په زوره لا اله وی، اوس ویل ذکر نه کوي. یاد م راغی؟ نو مال ورته وایي چې ځوانان وایي څه لغړي تیم کولی چې اوس لا ذکرونه کوئ. چې ځوانان وایي ما ته خو پته ده که په ځوانۍ کې هم څه کړي، اوس چې بوډاګان شوی نو در وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. چې د هر څه نه پاتې شوې نو بزرګ شوې په جومات کې کېناست. زه بجلیګر کې وم، یو بوډا و ما ته وی چې یاره دې مانځه نه وروسته دا ذکر لږ پکار دی. مال کوه که کوه، ته چا منې کړې؟ ویل نه تی لږ په زوره زوره کوم، زما خو دومره دړه زور نشته. ویل ته څنګه مولای؟ بس په دې ګړو کې مې داسې غوړه چوالو، مال زه داسې مولای یم چې دغه لار نیغه ونیسه د جومات نه بار وځه. یو حال دی. بس بوډاګانې داسې دي، ځوانانې داسې دي، واړه یې داسې دي. زمونږ د وړو تربیت څنګه کېږي لګیا دی د ماشومانو. د وړو تربیت د ماشومانو ګوره چې په لاره رواني نو د الله به داسې هلکه څه چل دی؟ وایي زه عمران یم.
عمران بچرته کرکټ والای وې زه عمران نو د اوس نه دی واړم ډمان شو که خیری وړې دیم چې ګوري د جینکو اکی میچونه که خیری وړې بدیم میچنی شي او زړې خو دې پرېږده. اوس لا بله مبارکي مې بله شپه جلسه کې پولیس والا ورته ورکړه. معلوم بارک شوه د تاڼې سیچوګانې ښځې شوې. په تاڼه کې سیچو وي سیچو پېژنئ څه ته وایي څه والا یو ګل والا نه که نه سیلاب وړیه په خبره نه پوهېږي. یو ګل والا ته سیچو نه وي هغې ته ایسای وي د هغه لا بیا لا ډنګا وي. ایسیچو یا 3 ګلو والی یا 2 ګلو والی هغه پنجاب کې خو شروع شوه ښځه به په تاړه کې ایسیچوي. په سند کې ښځه ډي ایس پي ده ښځه نو اوس به سړي ښځې ته داسې سلوټ کوي ښځې ته او ایسیچو به ښځه وي نو ته به تاڼې ته او سپاینې به هم ښځي نو ستا نیوو پسې به ښځې راځي. وای ګل د کدو ګل دی چې یو تی اسکوي تی لاندې بل دی. خیر بلا ورپسې خدای خبر څه به کېږي. د دې ملک حشر بڅي او د ملک انجام بڅي. د لیاقت علي خان ښځې به م وې چې زه به تر هغې په ارام کښېننم چې دا خپلې خویندې مې ازادي کړې نه. نو میړه مړ شو هغه ورځ هغه مرداره شوه. خدای په ملا ماته کړه ملا یې ماته شوه. نو داسې د دې ښځو پروګرام او سکیم دا دی چې تر هغې به په ارام نه کینو چې تر څو هم دا ښځې پوره شرمېدلې د سړکو ته رایستې نه. اوس ښځې به پتلونه چولې په تاړه کې به یې سیچو ناستی پتلون به یې چولې. نو په صوبه سرحد کې ښځې چې ایسیچو شي خو پښتنې به یې که نه که بل څه به نو معررتوب دپاره ورته دا سړی تیارې کوي. میرزاګڼه به میرزاګڼې له دا زړه ښځه به یي په تاڼه کې چې ناستی او زمونږ ځوانانې چې دي هغه به ایسای وي ایسیچوګڼه به یي او لوڼه چې دي زمونږ سپاینې به یي. اوس هم راشئ که پولیس کې وګورئ څومره ښځې سپایانې برتي اولدارانې شته تاڼېدارانې شته. اوس ایسیچو دغه ته راوتل دا نوی لین دی دا به اوس ګورئ په دې ملک او کوي دی نو زمونږ کې څه شرمېدلی قوم به انشاءالله دې نه زیات شرمیږي. بله خبره ده چې دا قوم شرمیږي نه پڅ نه دوی کې حیا شته. عزیزانو هغه سړي سودا پیدا شوه چې زه څنګه به د خپل دوست سره دومره موده خبرې نه کوم حین به خبرې نه کوم حین. راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ما دا قسم خوړلی د خپل دوست نه چې یو حین به در سره خبرې نه څه وکړم. صدیق اکبر ورته وی 40 کاله ور سره خبرې مه کوه. اوهو 40 کاله. راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و داسې قسم مې خوړلی د خپل دوست نه چې یو حین به خبرې نه څه وکړم. هغه ورته ویل تر مرګه ور سره مه کوه. د دې دا معنا حضرت عمر ته راغی چې غرق شوم. ابوبکر دا وی عثمان دا وی داسې قسم مې خوړلی. حضرت عمر ورته ویل زه تر ماښامه ور سره مه کوه بیا کوه. دې سړي ووی چې راشه او څلورمه پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه
رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه و صاحب الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. دغه سے قسم میں خوړل د حین لفظ نه حین. ابو بکر را تسلوخ کاله وی، عثمان را تر مرګ وی، او عمر را تر ماخام وی، اوس تعالی رااله. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوان ورکو او دا درې واړه راوغخته. ابو بکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې سلوخ کاله ور سره خبره مکوا؟ هغه وی جی ما سره دلیل دی د خدای قرآن.